أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا: کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا. ټول زما امتیان به جنت ته داخليږي مگر هغه څوک چې چا انکار وکړو. قالوا یا رسول الله، صحابه عرض کو اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم، ومن يأبى، څوک به انکار کوي د جنت لونه؟ یعنی داسې څوک کېدی شي چې د جنت داخلېدو نه انکار وکړي، هغه وایي چې زه جنت ته نه داخلېږم. قال حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل: من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى. څوک چې جنت ته تلل غواړي هغه ته پکار ده چې زما اتباع وکړي، زما تابعداري وکړي، زما طریقو مطابق زندگی تیره کړي. من اطاعنی دخل الجنة، چا چې زما اطاعت وکړو دا به جنت ته ځي. ومن عصانی فقد ابى، او چې چا زما نافرمانی وکړه، زما خبره ونه منله او زما ارشاداتو مطابق خپل زندگی تیر نه کړه، نو فقط ابا. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د انکار وکړو. کوی زما عزتمنو د جنت لو لپاره یو غټ سبب چې کم دی د حضور صلی الله علیه وسلم اتباع ده. ځکه چې قرآن کې الله جل جلاله فرمایي: قل اطیعوا الله والرسول. تاسو د الله اطاعت وکړئ، د الله د رسول اطاعت وکړئ. او قرآن کې الله جل جلاله فرمایي حضور صلی الله علیه وسلم ته خطاب ده: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وایي ته د خپل امتیانو ته ووایه که چېرته تاسو د الله سره مینه کول غواړئ، د الله پاک سره محبت کول غواړئ، فاتبعوني، نو تاسو زما اتباع وکړئ، زما طریقو مطابق خپل زندګي تیرول شروع کړئ. يحببكم الله، الله به تاسو سره محبت شروع کړي، الله به تاسو سره محبت وکړي. ويغفر لكم ذنوبكم، او تاسو ګناهونه به الله جل جلاله معاف کړي. نو ګویا زما عزت منو چې کم سړی د الله پاک سره مینه کول غواړي، د الله پاک محبت غواړي چې الله پاک سره د محبت پیدا شي، نو حکم داده د زما عزت منو چې د حضور صلی الله علیه وسلم اتباع وکړي. او کم سړی سره چې الله جل جلاله محبت شروع کو او الله پاک د ګناهونه معاف کړي، نو ته سوای زما عزت منو، تاسو سوای چې دا سړی به جنت ته ځي که به نه ځي؟ نو دې وجه نه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما ټول امتیان جنتیان دي، زما ټول امت به جنت ته ځي، خو هغه څوک به نه ځي څوک چې انکار کوي، زړه نه غواړي چې زه جنت ته لاړ شم. صحابه ته پوښتنه وکړه: یا رسول الله، جنت خدا سي شی نه دی چې څوک انکار ونه وکړي؟ حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي: چا چې زما اتباع وکړه، زما اطاعت یې وکړو، نو دی به جنت ته ځي. چا چې زما نافرماني وکړله، دی به دی انکار کوونکی دی. دې له وجې نه زما عزتمنو زمونږ او ستاسو لپاره شریعت یو لاره متعینه کړې ده. الله جل جلاله ان الله اصطفى لكم الدين، الله پاک ستاسو لپاره دین خوښ کړی دی، چناو کړی دی. یو دین موږ له الله جل جلاله را کړی دی. ورضیت لكم الاسلام دینا، الله وایي چې ما درته خوښ کړی دی دا دین اسلام. او اسلام څه دی زما عزتمنو؟ د الله پاک حکمونه او د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم طریقې. دا زما عزتمنو زمونږ او ستاسو زندګۍ کې چې راشي، نو دا زمونږ او ستاسو د کامیابی او د همیشه کامیابی اسبابونه دي. ځکه قرآن کې الله جل جلاله فرمایي: ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. دا غټ کامیاب دي څوک چې د الله اطاعت کوي او د الله د رسول خبره مانی. او د الله د رسول اطاعت کول دومره ضروری دي چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارکه کې فرمایي: وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعُهُ.
وای که چرته حضرت موسی علیه السلام ژوند دی هغه ته به هم بل اختیار نه وي سوا د دینه بل گنجائش به نه ورته سوا د دینه چې دې زما د دین اتباع وکړي کم دین الله جل جلاله حضور صلی الله علیه وسلم ته ورکړی دی کامل اور مکمل دین هغه کچرته حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام باندې یو جلیل القدر پیغمبر هم په دې امت کې راغلی وي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه هم زما اتباع کول بل لار بنو نو دې له وجه نه زما عزت منو زمونږ او تاسو بل لار نشته زمونږ او تاسو لپاره د لارې تعین الله جل جلاله کړی دی هغه مطابق خپل ژوندۍ تیرول تاسو کوشش وکړئ خپل بچو باندې خپل کور کې خپل څومره زمونږ متعلقین دي هغه ژوندۍ ته ګورو خپل ژوندۍ ته ګورو زمونږ او تاسو ژوندۍ کې د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم سنت څومره ژوندۍ دي او څومره نشته کچرته د حضور صلی الله علیه وسلم سنت مطابق زمونږ او تاسو ژوندۍ تیریږي نو دا د خیر او د سعادت خبره او کچرته د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د سنتونه خالی ژوندۍ زمونږ تیریږي نو زما عزت منو ګویا موږ د حضور صلی الله علیه وسلم بیا اتباع نه کړي او موږ په خپل انکار کړی دی چې موږ جنت ته تلل نه غواړو اسانه خبره حضور صلی الله علیه وسلم دوه ټکو کې کړی دا جنت ته خو به ټول امتیان زی خو هغه څوک بنځي چې انکار وکړي صحابه او چې تاسو کو چې انکار به څوک کوي د الله رسوله جنت ته ټول خلک زړه غواړي چې لاړ شي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جنت ته تل زړه غواړي زما اتباع دی وکړي من اطاعني دخل الجنه چا چې زما اتباع وکړه دی به جنت ته ځي ومن عصاني فقد ابى او چې چا زما نافرمانی وکړه دی به جنت ته نه ځي د انکار خپل کړي الله جل جلاله د زما عزت منو مونږ او تاسو ته 24 غنټه د حضور صلی الله علیه وسلم سنت خپل ژوندۍ کې ژوند کولو توفیق را نصیب زمونږ او تاسو ژوندۍ متعلق د حضور صلی الله علیه وسلم سنت 24 غنټه څومره زموږ زندګو کې حالات راځي د دې متعلق د حضور صلی الله علیه وسلم سنت موجود دي خو مشکل دا دی زما عزتمنو چې ما او ته دنیا کې دومره ځان مصرف کړی دی چې هغه فرصت نشته چې هغه مونږ او تاسو لږ معلوم کو خپل ژوندۍ کې راوستلو کوشش وکړو نو الله جل جلاله د زما عزتمنو مونږ او تاسو ټول ته د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کامل اتباع نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین